أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه تاسو ته د AutoCAD 2004 په ټریننګ کې خوش آمدید وایم. ما AutoCAD د مخکې نه کولاو کړی دی، اوس یې زه اوپن کوم. په AutoCAD کې به تاسو د ټول نه اول یو دوه پوینټونه دا به یاد ساتئ، او که موږ هر یو فایل شروع کوو نو موږ به د ټول نه اول به دا دواړه آپشنې به ورکوو. په دې چې دې نه بغیر به AutoCAD صحیح کار نه کوي. فارمیټ کلیک کو، یونټس په کلیک کو. په یونټس کې موږ په لینث ټایپ په دې کې موږ دې له ورکو آرکیټیکچرل چې دی نو دا چې موږ کوم ډیزاینونه جوړو، کورونه پکې جوړو یا پکې موږ عام بنګلو ټایپ دغه جوړو یا پکې پولونه جوړو، دا ټول چې جوړیږي دا په آرکیټیکچرل کې جوړیږي. بیا په فارمیټ کې به موږ یو بل ځای کې هم آرکیټیکچرل به ورکو. په ډایمنشن سټایل کې به هم موږ آرکیټیکچرل ورکو. په دې چې ډایمنشن ناپ کولو ته وایي، که موږ بیا ناپ کول کوو نو هغه به هم په آرکیټیکچرل یونټ په ناپ کوي، نو صحیح به ناپ کوي. موډیفای به کلیک کو، موډیفای نه پس پرایمري یونټ په کلیک کو، دې کې به موږ دې له ورکو آرکیټیکچرل. بیا به اوکې کو او دا به کلوز کو. نو زموږ سره د دې موږ دوه ځای کې یونټ ډیفاین کړو، یو هم یونټ او یو هم ډایمنشن سټایل. یونټ موږ هم دې ته سمپل ورته یونټ ولیکئ، یونټس UNITS. نو یونټس چې ولیکئ او انټر یې کړئ نو هم یونټس راواوړي UITS. د دې ځای نه هم چینج کولی شي، او ډایمنشن سټایل په ځای کې ډیم سټایل ولیکئ نو هم هغه کلیک کېږي. د دې ځای نه هم د کمانډ مینیو نه هم کولی شي او د کمانډ پرامپټ نه هم کولی شي. دلته چې ورته څه لیکي، کوم کمانډ لیکي نو هغه به کلیک کېږي. ښه، اوس موږ ځان ته AutoCAD سیټ کو. بل AutoCAD کې موږ د ټولو نه اهم کمانډ زموږ سره په دې کې یو لاین دی. په لاین به موږ ټول زیات تر کار چې دی نو موږ په لاین باندې کوو. نو لاین د دې ځای نه هم سمپل د دې آیکانز نه هم کلیک کولی شي، د ټول بار نه. که د دې ځای نه کلیک کوئ نو هم به لاین والی شي تاسو. لکه زه اوس یو لاین وامه، دا لاین اوس کږه وږه والی کېږي. او که څوک لکه زموږ سره زیاتر په کورونو یا په دې ډیزاینونو کې چې کم لاین استعمالیږي نو هغه عموما سټریټ لاین پکار راځي، نیغه لاین پکار راځي. یا او لکه کم ګوټونه چې راځي، کارنر وغیر راځي، نو هغه په 90 ډیګرۍ باندې اکثر هغه موړاو شوي. نو دې د وجې نه موږ به آرتو به آن کو. آرتو چې آن شي نو بیا به دا کمپیوټر به لاین چې وهي یا به په 90 ډیګرۍ باندې به لکه لاین وهي او یا په 180 باندې به وهي. دا اوس په 180 موږ یو لاین وهو. زه دې لکه لاین تاسو دې له هر قسم پوینټ ولا ورکولی شي، چې زه لکه 20 فوټ لاین وامه یا 200 فوټ لاین وامه، زه ولا 20 فوټ ورکوم. 20 فوټ دا د فوټ نښه ده، دا به یاد ساتئ. بیا به انټر کوئ. دا اوس 20 فوټ لاین مې وواله، بیا به زه رایټ کلیک کوم او انټر به کلیک کوم چې دا لاین دا کرسر یې دا لاین پرېږدي. اوس دې نه پس به زه لکه دا لاین اوس نیمه ښکاري او د نیمې نه زیاته لکه نه ښکاري په سکرین باندې. دې وجې نه زه به دا زوم آل به کلیک کوم، دې نه به بیا موږ ته لاین ښکاره شي. خو دا زوم آل دا وینډو کېدای شي ستاسو په کمپیوټر کې ډایرکټ نه وي، نو دا تاسو راولئ نو تاسو به رایټ کلیک کوئ په دې ټول بارو باندې او زوم ته به نښه وکئ او زوم به بیا دلته راولئ او سایډ ته بیا دغه کوئ. اوس دا چې زه کلیک کوم زوم آل، نو دا ما ته به ټوټلي پیج وښوی شي چې څومره پیج باندې دا لاین والی شوې ده. اوس دې سره زه دا لاین ما دې ټول بار کې کلیک کړې وه. اوس که زه دې ته سمپل L دې له ورکړم او انټر یې کړم نو هم به لاین کلیک شي. بل لاین زه د دې ځای نه اوس د دې سره بیا زه وایم چې 20 فوټ لاین زه بیا وایم، یا 10 فوټ وامه، جو 10 فوټ به زه دې له ورکړم. 10 فوټ لاین چې دی نو هغه ما په دې پسې په ښکته باندې وواله، هم په 90 ډیګرۍ باندې. اوس زه یم چې زه بیا دا ټوټلي وینم، دا لاین نه ښکاري. زه به دا زوم آل کړم، دا ما ته لاین ښکاره شوه. اوس دا ما سمپل L ورکړه. اوس که زه ته لاین ټوټلي ولیکم LINE لاین، انټر یې کړم نو هم به دا سپیسیفای فرست پوینټ، نو زه دا فرست پوینټ به کلیک کړم او دې خواته راویستی شم. اوس دې لکه به زه بیا 20 فوټ په وله ورکړم چې زموږ سره یو ریکټینګل یا یو مستطیل جوړ شي. دغه شانتې دا به بیا زه انټر کړم چې لاین پرېږدي، بیا به زه دا کلیک کړم. اوس لاین چې دی
نو دا ما تاسو ته لکه یو د دې ټول بار نه جوړه کړه، یو مې ورته صرف ال ورکو او یو مې لاین کمانډ ټوټلی ولیکو، او بل لاین مونږ د دې ډرا کې هم کلیک کولی شو لاین. د دې ځای نه مونږ دا چې کلیک کوو دې ته دا زیړه نښه اتوماتیکل راځي. نو دا به تاسو د ټول نه اول به دې شی وکړئ چې تاسو به دا آن سنیپ یا او سنیپ په دې به رایټ کلیک کوئ او سیټینګ ته به لاړ شئ او سلیکټ آل به کوئ او بیا اوکې کوئ. نو بیا به دا لاین اتوماتیکلی چې لاین له راځي نو په دې به دا زیړه نښه راځي. دا زموږ سره لکه غلطي بیا په دې کې ډېره کمه کېږي. میډ پوینټ هم مونږ ته ښیي چې کم درمیان کې کم پوینټ وي. اوس زه د دې ځای نه واله د دې ځای پورې پوینټ وایم، نو که زه ډایرکټ هم لاین ورکولی شم او یا ورته زه که 10 فوټ دې ته ولیکم نو هم به دا د دغه ځای پورې ولیکي او بیا به زه انټر کړم. دا ما په دې کې لکه یو ریکټینګل یو مستطیل جوړ کړو، د هغې 20 فوټ ما چوړایي ورکړه او 10 فوټ مې ول لمبایي ورکړه. ما یو مستطیل جوړ کړو او په سمپل لاین کمانډ باندې په لاین کمانډ باندې به مونږ بیا لکه د کورونو بنیادونه یا د مختلف قسمه نقشې چې دي نه مونږ د لاین کمانډ په مدد سره جوړو. دا و سمپل لاین کمانډ. بل مونږ که دا لاین ناف کوو نو مونږ ډایمنشن کې چې مونږ لینیر به کلیک کوو او د دې ځای نه د دې سټارټ پوینټ نه به راوالو دلته به کلیک کوو، بیا به د اینډ پوینټ ته به کلیک کوو، بیا به لږ کوټې لاندې راولو چې د لاین نه بیل شي او د دې دا سنټر به بیا مونږ په زوم باندې وګورو. دا سلیکټیو زوم دی، لکه څومره ځای مونږ سلیکټ کوو نو په هغه ځای باندې به دا زوم راولي. بیا به کلیک کوو، بیا په دې باندې کلیک کوو، دې ته 20 فوټ لیکلی دی. دې دا مطلب دی چې دا لاین 20 فوټ دی، دا به ترې مونږ ډیلیټ کړو. دا به کلیک کړو او په دې ایریز باندې به کلیک کړو. بیا مونږ دا اوس مونږ د دې دا لاین دا کم دا لاین چې دا دا مونږ چې ښکته طرف ته لاین جوړه کړې ده ورټیکلی لاین، نو دا به اوس مونږ ناپ کړو. لینیر کې په ډایمنشن سټایل کې به لینیر کلیک شي، بیا به دا مونږ دې خوا راولو. اوس په دې مونږ په دې سلیکټیو زوم باندې به وګورو دا 10 فوټ دا لکه څنګه دغه بالکل صحیح و. دا مونږ ختم کړو. 10 دی اولنی لیسن مونږ په لاین کمانډ باندې وکړو او مونږ پکې یونټس ډیفاین کړل.